السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ خوشاله به یې د ژوند په مزو کې به یې. عزتمندو، نن یو ناپوهه او ناعقل انسان چې هغه خپل مور او پلار باندې ډزې کړي دي. پلار یې په هغه موقع باندې وفات شو او مور یې اسپتال ته وړې ده، هغه هم ایمرجنسي حالت کې پرته ده. عزتمندو، تاسو به وایئ چې دې زوی دونه غټ قدم ولې اوچت کړو او ولې خپل مور او پلار په ډزو باندې ویشتل. راځئ عزتمندو، دا ټول معلومات زه تاسو سره په دې ویډیو کې شریکوم چې تاسو ټول حقیقت نه ښکاره شي. عزتمندو، اصل خبره دا ده چې زموږ په معاشره کې نن سبا د علم او د شعور ډیر زیات کمی دی. هر انسان نه درنده جوړ شوی دی، د مشر او د کشر تمیز وتی دی. نن سبا چې کومه ټوله غټه فتنه راوتې ده هغه موبایل ده. تاسو به وایئ چې هغه څنګه؟ عزتمندو، نن چې دا کم مور او پلار وژلی شوي دي هغه هم د دې غټ ریزن دا و چې د موبایل وجه وه. عزتمندو، دا داسې کار شوی و چې د مور او پلار به د زوی ته روزانه نصیحت کوو چې ای بچیه ای زویه، دا پبجي، دا ګیمونه او دا موبایل له ډیر ټیم مه ورکوه. ټیم نه ټیم ته ګوره، خیر دی کوه، انسان دی کله نه بور شي نو دا گیم کولی شي، خو روزانه مه کوه چې تا پکې دومره سر ورکړی وي چې د ټول کار او روزګار نه وتې. پلار او مور به روزانه د بچي ته دا نصیحت کولو. اخر چې دا زوی کمره کې دننه ناست او دا پلار ورپسې رالی چې بس یې راپاسه د گیم نه لږ په تریخوالي سره ورته وویل، په زور زبردستۍ سره ورته وویل چې تا څه ځانه ځناور جوړ کړی دی او ټوله ورځ موبایل ته ناست یې. تا باندې نصیحت اثر نه کوي، خبرې در باندې اثر نه کوي، تا باندې څه چل شوی، ځناورې انسان یې څه چل در باندې شوی دی. دا خبره په دې زوی باندې ډیره ترخه او بده ولګېدله او د تمانچار راواخیستله چې لومبې یې پلار ویشتلو او هغې نه بعد یې په مور باندې ډز وکړلو چې پلار یې په هغه موقع باندې وفات شولو او مور یې په تشویشناک حالات کې پرته ده، اسپتال کې ده. پولیس والا رالل، ګنټه نیمه پسې دا ملزم گرفتار کړلو او جیل ته یې منتقل کړلو. مور غریب په اسپتال کې پرته ده. مور غریب بېهوشه وه چې کله په اوش کې رالله نو دا اواز یې لګولو چې زما زوی ناپوهه دی، زما زوی ماشوم دی، وړوکی دی، پیش شوی نه دی، څه ورته مه وایئ، خیر دی زما زوی دی، غلطي ترې شوې دی، تاسو ورته هیڅ مه وایئ. تاسو وګورئ عزتمندو، د زوی دپاره د مور په زړه کې څومره غټ ځای دی، څومره مینه محبت ورسره لري، خو دا زوی ظالم دومره په خبره نه پوهیږي چې زه تمانچه راوالم، اول پلار ولم، هغې نه بعد په مور باندې ډزې وکړم، پلار یې وفات شلو. الله تعالی دې مغفرت نصیب کړي او عزتمندو دې مور ته دعا کوي چې الله تعالی دې والله صحت ورکړي. دوستانو، دا واقعه په لور دیر کې شوې ده چې د ضلع جندول معیار نوم دی. دوستانو، اصل کې مونږ ته دا پکار دی چې د خپلو زامنو د خپلو بچو ښه تربیت وکړو. اول ولا موبایل نه ورکوو، موبایل ته سجت دی چې مونږ خپل زامنو او بچو له موبایل ورکړو. عزتمندو، کو بیا هم تاسو ډیر مجبوره او موبایل ورکوئ نو پلیز مهرباني وکړئ کله چې دا ماشوم میټریک او لسم پاس کړي نو تاسو ورته بیا موبایل الاوډ کوئ، ځکه چې نن سبا موبایل کې دومره لانجې دي چې ستا دماغ به ورته کار پرېږدي. د موبایل غلط استعمال دومره حده پورې رسیدلی دی کو ته یو خپل ماشوم، یو خپل زوی په یو ځنګل، یو جزیره کې پرېږدي او صرف دې ورسره دا موبایل وي، ده ته به د هېڅ کمی نه راځي، لکه به د ده به ځان له بس یو دنیا جوړه شي او د موبایل سره به مشغوله وي، هیڅ چا سره به کار نه وي، په دې موبایل کې به مصروفه وي، نه به دنیا سره کار وي، نه به نور چا سره څه کار وي، دقې موبایل کې به مشغوله شوي وي. نو پلیز چې کله ستاسو ماشومان بچي لږ میچی ورشي، لږ عقل یې ذهن له راشي، تاسو ورته موبایل الاوډ کوئ. د دې نه مخکې سکول لایف کې تاسو خپلو بچو ته موبایل، لیپټاپ، کمپیوټر مکمل مه پرېږدئ. بیا د هغې غټه وجه دا وي چې دا ماشومان د دوی یو ذهن جوړ شي، فلمونه، ویډیوګانې وغیره ګوري، ګیمونه کوي، د دوی ذهن ډزو سره، مشینانو سره جوړ شي. بیا دوی دې ته سوچ نه کوي چې دا انسان دی، ځناور دی، څه شی دی، صرف ډز کوي او بیا ترې وروسته ډیره غټه لانجه جوړیږي. دوستانو، دا وه زموږ د دې وخت نیو معلوماتي ویډیو. د نورو نیو معلوماتي ویډیو دپاره تاسو زموږ دا چینل مه سبسکرایب کړئ
نو عزتمندو تاسو ته به هر ټیم باندې نوې نوې ویډیوګانې ملاویږي هر یو انفارمیشن به تاسو ته په دې چینل کې ملاویږي پلیز تاسو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او دې لا لږه ترقي ورکړئ چې دا لږ په مخه باندې لاړ شي ستاسو به ډیره مهرباني وي والسلام